د جمعیت علماء اسلام له خوا په خپل سیاسي خلقو کې د الیکشن تیاری شروع شوې دي او په دې مذهبي ګوند کې د روزانه په حساب په درزونو خاندانونو ګډون کوي. نن هم د 400 رزړو سیمه کې صالحین سره د سونو خاندانونو په جمعیت علماء اسلام کې ګډون وکړو او په برسل ارشد عبدالله د مکمل اعتماد اظهار وکړو. په دغه مخال په خوانی د قانون وزیر او د جمعیت علماء اسلام د صوبایي خلقي امیدوار برسل ارشد عبدالله تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکه وکړي او یې ول چې دا یو فتنه ده او د میډیا په ذریعہ ځوانان گمراه کړي دي، خو دوی به خصه کوي چې دا ځوانان واپس سم لار ته راولي. سړی به پیجندم نو کوچا ما ډي اي جي ته سفارش کو یا کمشنر ته یا سیکرټری ته ما ورته دا زما فرست کزن مې ده ترزوی مې ده ماما هیڅ کوم نو زما هیڅ کوم نو او ما به کوشش کوم چې د خلکو کار رې پات کی تاسو وګوره دا برګه جاډه ان شاء الله دی حکومت را روان دي خیری او بدقسمتۍ نه تیر شوی ځل باندې چې کوم دلته خلک چې پلاس کې چې د رزړو اختیار هغه ډېر زیات بے انصاف خلک هغه ټول فائدې کوته وړي او کلی کې منصفانه تقسیمونه کوي او د ان شاء الله په دې پټه کې کوم ذمہوار خلک دي دا خپل خلک دي دا بیلوس خلک دي د مولانا صاحب کوم فلسفه دا هغه د وخت مونږه ولاړیو زموږ سیاسي جګړه بنیادی تحریک انصاف سره دا او بیا نور پارټي سره هغه موږ داسې غوښتل چې دا یو فتنه او دا فتنه د میډیا په ذریعہ باندې د نوجوانانو موضوع ته ترانسلیټ شوی د دې ته راغلی ده. اصلاح په دا مشران چې کوم دي د دې وړو به اصلاح کوي که خیری هغه ول چې تحریک انصاف حکومت معیشت برباد کړو او د دې مشکلاتو اوس موجوده حکومت دخل کولو خاصه کوي او دا ملک به هیڅ چره خراب نشي ځکه چې دا د کلمې په بنیاد جوړ کړی شوی دی. تاسو ته باید دا خو کالم نه کیږي چې د حکومت لاړه د تیر شوی او د چې کوم نقصان د ملک اکونومي ته معیشت ته ورک قسم دې کو دا په صدر کال کې ځل راشي او دا ورور تاسو واځي کیږي تاسو وایي چې راځه کې دي چې مخالف پی ډی ایم والا پارټي دی دوی لګیا دي خپل حالات نشي کابو کوله ځکه دا باندې کې دا څه قطعا خبره نه ده. شهباز شریف عمره قابل وزیر اعلی لکه زنه منم چې په دې ملک کې دومره دغه کې دي شي لکه دومره قابل مشکلات دومره زیات جوړ کړی شوی دي چې دا غیر د بهر راوتو کې به ټایم لګي او دا درته ویم چې دا ملک د اسلام قانون د دین قانون باندې جوړ دی او د دې مقصد لا اله الا الله محمد رسول الله د ملک دا نه خرابېږي دا نه ډیفالت دي دا نه خرابېږي او مشکلات پر راځي ان شاء الله دین به مونږ روزو. تاسو ګوره عمران خان چې کوم دی پاتلیک کې دنه یو تقسیم جوړ کړ دا ګوره چې د ملک په تاریخ کې نه شوی چې عدلیه دي تقسیم فوج کې دنه تقسیم جوړ کړ کوم ملک فوج تقسیم شو خو تباہ برباد دي ځکه چې دا خو بیا خصوصا د پاکستان متکي ملک دا په داسې حال کې چې تحریک انصاف په مشر عمران خان د خپل مبینه لور کې سره د توشهخانه مقدمه هم روانه ده خو وایي چې باید په وخت الیکشن وشي. په دغه مخال سات ارشد عبدالله ذلی ترجمان مولانا جمیل احمد او نور ګڼ شمېر مشرانو هم تقریرونه وکړل. علب خان شیرپو دلبر نیوز رازړی د جمعیت علماء